ډیرو علما او ډیرو مصلحین او دعاتو خبرې کړي دي خیر خبرې دومره څه نه دي په مرتب شوي لکه د ملا محمد عمر رحمت الله علیه په خبره چې مرتب شو نظام په جوړ شو د باطل مخنیوي په وشو طاغوت په سرنګون شو یو ملت په باندې راويخ شو دین په باندې تجدید شو ولی ځکه چې د خبره محض خبره نه تر شای عمل پروت یو عملی نهج قابل عمل داس قابل عمل چې د هر ورځ لپاره یې بیل عمل طرح کړی او هغه یې کاوه او په پوره جدیت یې کاوه نو د دې وینا او د بل چا د وینا ترمنځ دومره فرق د بل چا وینا محض وینا یو ذهني نهج عملی نهج ورسره نه د هم ذهني نهج فکری نهج او هم یو عملی نهج نن بدا کو سبا بدا کو ته بدا کوي هغه بدا کوي په سیاست کې بدا کو په عسکریت کې بدا کو ولس سره بدا کو د نظام سره بدا کو قوانینو سره بدا کو عقاید سره بدا کو خارج سره بدا کو د خپل ولس سره بدا کو یو عملی نهج دا عملی نهج داسې عشوائي او ګډوډ نه و مزاجي خبره نه و اره خبره کې به مولا ته رجوع کوله تاسو ماته وخی خبر راوخی کمی کار غلط و یا می اقدام غلط وکاو تاسو مانه نه کړم وای بیا به څه چل کیږي د قیامت پر ورځ به څنګه تاسو سره بیا زه حساب کوم معنا دا چې زه به تاسو سره د الله په حضور مجادله مناقشه کوم چې زه نه پیدم تاسو خو پیدای کړه نو هغه هم عملی نهج او هم فکری نهج دواړه په عمل کې راوستل نو انقلابیت راغی دغه څه ته زه انقلابیت وایم